لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما عزتمند مسلمان نورونو يدخش علي باعث وګرځید چې زموږ ستاسو ملاقات وشو. یو زموږ محترم ورور مولانا محمد اسحاق صاحب حفظه الله ورعاه د هغې واده وشو او دا النکاح من سنتي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نکاح خپل سنت ذکر کوي او ډېر فواید د نکاح ذکر کوي. غض البصر احسان د فرج، غض البصر نظر قطع کول او دا د انسان ته ډېر مهلک بیمارۍ لاحقې کېږي او د دې علاج دغه علاج دی النکاح. څلورو سنتونه داسې دي چې د ټولو انبیا علیهم السلام او د ټولو رسولانو علیهم السلام سنت دی. هغه څلورو کې یو د نکاح. څومره انبیا علیهم السلام تېر شوي هر پیغمبر نکاح کړی دی بغیر د یو پیغمبر نه یحیی علیه السلام هغه نکاح نه دی کړی.
او عیسی علیه السلام نکاح نه دی کړی او باره په اسمانونو کې تشریف فرما دی او بیا به دجال او لوی فتنه چې راشي الله رب العزت دوی به راکوزوي او بیا د عیسی علیه السلام نکاح به وشي او بلکې بعض حدیث کې راځي الله به د هغه دوه زامن به هم ورکړي داسې یو سنت داسې نشته د نکاح په شان دا د ټولو انبیا علیهم السلام او د ټولو رسولانو علیهم السلام سنت دی بعض اعمال داسې دي په دې دنیا کې وي او دنیا نه سره لاړ شي نه وي او دا نکاح چې دی د یوازې دلته نه بلکې هر جنتي ته الله حورې ورکوي او داسې ښایسته حورې الله ورکوي او داسې پاکیزه چې حدیث کې راځي نصیبها خیر مما طلعت علیه الشمس د هغې د سر ویښتو غوړولو لپاره دوپټه د غوړولو نه بچ کېدو لپاره زنانه سرپیچکه شي او مستقله څادر نه وي خو هغه د سر ویښتو د غوړوالي بچ کولو لپاره سرپیچکه شي موږ ورته عربۍ کې ورته نصیب وایي موږ سرپیچک وایو نصیبها خیر مما طلعت علیه الشمس د هغې د سرپیچک قیمت چې دا ټول دنیا نشي پوره کولی جنت داسې ځای دی زما عزتمندو چې حدیث کې راځي یو ګز ځمکه د جنت او دنیا مافیانو ډېر غوره دي یو ګز قیمت د جنت د ځمکې دا د سواد د اسلام آباد ځمکه نه ده بلکې دا ټول دنیا د هغې قیمت نشي برابرولی هغې کې حورې دي غلمان دي او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بیبي ده خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها او دا د نبی اسلام ډېر خوږه بیبي وه د دو خاوندان نه کونډه شوې وه 40 کاله عمر و د نبی اسلام 25 کاله عمر و او څومره چې خدیجه وه او نبی اسلام بله بیبي نه و کړی حدیث کې راځي د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې جبرائیل علیه السلام راغلی دی او تاسو ته سلام وایي د الله سلام تاسو نقل کوي او بشرها ویدل خوشخبري ورکړه خدیجې ته چې یو پیس په کاڼي کې مرغلرې کې الله هغې دپاره کور جوړ کړی دی هغه حورې دي غلمان دي ښایسته ځای دی شور شغب پکې نشته تکلیف او رنج او راحت پکې تکلیف پکې نشته دی څومره چې د انسان د خواهشات دي او ټول خواهشات الله هلته پوره کوي څومره خواهشات دي او حدیث کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه آخري جنتي چې جهنم نه راخارج شوی دی او جنت ته ځي د ده مخ به جهنم طرف ته وي د ډېر ننواتې کوي عاجزي کوي الله ته الله د دې جهنم د لمبو زه ډېر پریشانه کړم زما مخ بل پر واړو الله به نور سببونه غواړي نه غواړي سوګندونه به وکړي لفظونه به وکړي مخ به بدل شي څه وخت به تېر شي بیا به چې الله ما ته غواړي جنت ته نږدې کړه دننه تلل نه غواړم خو دې ورته را نږدې کړه تاسو یې روزونه کړو
تا ما سره لوز وکړو وعده وکړو بیا بل څه به نه غواړو لا اکون اشقى الناس چې زه ډېر بدبخت نه شم الله ما نږدې کړه دننه تلل نه غواړو ان بیا ورته رانږدې شي څه وخت به تېر شي بیا به دې سوال کوي الله زه بدبخت نه شم ما دې جنت ته دننه داخل هغه حدیث کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله به درته وایي تمنا ته څومره جنت غواړې ته آرزو وکړه هغه وایي دومره 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 بیا به الله وایي داسې وایه بیا داسې وایه بیا داسې وایه چې کله د ده ټولې تمناګانې ختمې شي بیا به الله به درته فرمایي تا لپاره دغه تا چې څومره وخت دی دغه جنت دی دا دنیا لس چنده نور زموږ د جنت دا ته مهیا دا خو هغه آخري جنت دی چې هغه جهنم نه وته دی او جنت ته داخل شوی دی ابو هريره رضی الله عنه په روایت کې د دنیا په شان ته راځي ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمائے کہ دی دنیا نا لس چند زیاد اللہ علیہ ورکی دمر قیمتی زائدے دمر مزیدار زائدے اگر کہ چغ چغاری نشتے آلتا مزدوری نشتے تکلیف نشتے راحتون دی اور دی راحتون لو راحت دا اللہ رب العزت دیداری دے خدا خسته ځای دا مزیدار ځای دا په دې ژوند کې نه وي په دې ژوند کې سکون غواړي هغه د کولو په نتیجه کې میلاویږي موږ تاسو الله دې دنیا ته رالیږلي د څلورو څیزونو حصول دپاره دا لږونې زندګي ده والعصر د پخوانو امتونو عمرونو اوږده امت محمدي عمر خو ما بین 60 الى 70 پر راځي شپېته او یا کاله ژوند دی هغه کې هم څه ماشوموالي ده څه خوب دی څه ویښ دی او دومره مختصره زندګي ده چې والعصر بس ته ووایي چې د مازدیګری دی نو په دې دنیا کې څلور څیزونه حاصلول غواړي آمنو وعملوا الصالحات ایمان لري اعمال صالحه وکړي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دا څیزونه کوم ځای کې حاصلېږي دا په دې دیني مدارسو کې دیني تربیت که موږ تاسو خپل ماشومان دیني مدارس ته حواله کړو نو دې نه به الله لوی لوی محدثین پیدا کړي لوی لوی مفسرین پیدا کړي لکه څنګه چې دا حافظان پیدا شوي په ناظره باندې قرآن کریم څوک ووایي حدیث کې راځي د مور او پلار ګناهونه الله معاف کوي حفظ باندې څوک قرآن یاد کړو نو د هغه سړي هغه حافظ د مور او پلار په سر باندې الله هغه تاج ږدي چې یاقوتن خیر من الدنیا وما فیها هغه یو یاقوت دانه چې دا مرغله دی هغه د دنیا او ما فیها نه غوره وي دا لوی مقامونه په دې باندې حاصلېږي په دې دنیا کې خپل او تعلق مدارس سره جوړ کړي هغه مولانا صاحب خبرې وکړو او ما روپۍ نه دي خرج کړي فلان دا مونږه که د علماء کرامو دا ډېر پاکیزه خلک دي دوی چې مدرسې لپاره یو رسید جوړ کړي رسید بک ورته وایي په هغه کې برمد زکات برمد صدقه دا لیکي یعنی څوک زکات ورکوي د زکات په ځای لګوي
څوک صدقه ورکوي د صدقې په ځای ورکوي دا ډېر محتاط خلک وي د خلکو خبرې د عثمان رضی الله عنه مسجد یې جوړ کړ ډېر ښایسته جومات یې جوړ کړ او ټول خرچ چې د خپل جیب نه یې وکړ چانده هم نه ده کړې د بیت المال نه هم نه ده لګولې ټول پیسې خپل جیب نه ولګولې خلکو بیا خبرې شروع کړې دا دومره لوی ښایسته جومات ته څه ضرورت و عثمان رضی الله عنه راشي ستاسو دا مسجد دې دا کاڼې لګېدلي داسې ښایسته کاڼې لګولي منقش او د هندوستان نه د ساج یو قسم لرګی دی ډېر ګران هلته نه راوړه او په مسجد نبي کې ولګول دومره لوی ښایسته محل ته څه ضرورت و حالانکې هغه ټولې پیسې عثمان رضی الله عنه خپل جیب نه لګولي عثمان رضی الله عنه وی ما د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اورېدلي من بنا لله مسجدا چا چې الله د رضا لپاره مسجد یې جوړ کړ ان که دا ورکوټه باندې جومات چې کونتره پکې راتلی شي داسې ورکوټه باندې جومات جوړ کړ بنا الله له مثله فی الجنه الله هغه دپاره د هغه په شان جنت کې وله محله جوړې کور ولې جوړې اوس زمونږ د دنیا زمونږ وس دومره رسي ټایل ولګوو خښته ولګوو لینټر پرې وکړو زمونږ دا وسي او د الله وس ډېر لوی دی او د جنت او کورونه یوه خښته د سرو ده بله خښته د سپینو زرو ده دواړو یو ځای کولو لپاره سمنټ نه وي هغه مشک وي بله دا چت کې کومه لینټر جوړېږي هغه کاڼو په ځای باندې د مرغلولو وي نو دنیا کې دا سوزن راځي دي پروا علمات دي په دې باندې عادت دي او همیشه به لګیا وي فساق فجار به لګیا وي خپل کار جاري ساتنه پکار ده دا ښایسته خدمت یې دی د قرآن کریم ناظر باندې ویلي کېږي حفظ باندې ویلي کېږي او د بهر طالبان دلته تېره کېږي دا لږ ساعت کې یو کال زه مخکې راغلم او زه ډېر خوشحاله شوم ډېر کار پکې شوی دی او دا مشر رئیس ما هغه ځای کې تپوس وکړم راغشتې وې او ډېر خوشحاله شوم الله دې په ژوند کې برکت واچوي دې محله کې الله برکتونه واچوي الله دې موږ تاسو دنیا نه په ایمان سره بوځي یو تقریرونه شوي یو دعا وکړي الله رب العزت